السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لګړ بګړ په ګلچاحت باندې قاتلانه حمله وکړله او قاتلانه حمله کې ګلچاحت ډیره سخته زخمی شوې ده او ګلچاحت هغه انټرویو هم راغلی ده چې په ګلچاحت په خپل ګاډي کې کوم ځای کې روانه وه چې لګړ بګړ ولا مخې ته راووتو او د ګاډي شیشې ولا هم ماتې کړي دي او دا ډیره سخته زخمی کړي هم ده. نو ملګرو تاسو به اوس په خپله په دې ویډیو کې د ګلچاحت هغه جړه او فریاد واورئ. نو ملګرو که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو د خیبر پښتونخوا مشهوره خواجه سرا ګلچاحت چې هغه نن سبا په ټیک ټاک باندې هم ډیره مشهوره ده، هغه کله په دوبۍ کې کله په ملیشیا کې او د هغه د هر ملکونو ویزټ هم کوي او زموږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو نن سبا ګلچاحت ډیره خوښه هم ده. ملګرو ګلچاحت دا ویلي دي چې زه ثوابۍ ته یو خپل ملګری د تلو ما چې د هغې نوم ډولفین ایان دی، ځکه چې په ډولفین ایان باندې قاتلانه حمله شوې وه او ډولفین ایان د ثوابۍ وه. زه د ډولفین ایان تپوس له په خپل ګاډي کې روان وم چې کله خو ماته د ګاډي ټیر پنچر شو نو په هغه دوران کې لګړ بګړ راووتو او په ما باندې حمله وکړله. تاسو به زما د مخ ګورئ، زما د مخ یم ډېر سخت زخمي کړی دی او زما جسم ډېر سخت زخمي کړی هم دی. ملګرو بیا ګلچاحت دا هم ویلي دي چې زه د حکومت ته دا خواست کوم چې دا لګړ بګړ دی زر تر زره ختم کړي، ځکه چې د لګړ بګړ چې ما باندې حمله وکړه ځکه چې زه د خیبر پښتونخوا مشهوره خواجه سرا یم، په ما باندې هم د زخمونو دا تاسو خپلې نه چې ما اوس هم زما مخ نه وینې روانې دي. او ملګرو لګړ بګړ دی الله پاک وبخي، ځکه چې لګړ بګړ ډېر بد کار کړی دی او دا ډېر بد کار شوی چې د مشهوره خواجه سرا باندې لګړ بګړ قاتلانه حمله کړې ده او هغې ډېره سخته زخمي کړې هم ده. الله پاک دې لګړ بګړ له جنت الفردوس ورکړي او الله پاک دې ګلچاحت له زندګي ورکړي او الله پاک دې ګلچاحت له روغ صحت ورکړي. السلام.